اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله. نن د حسین شاه خان یوسفزی چې چا تعلق د خامپور مینی کلی سره دی د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري جوړېدو پس په اولمپي ځل باندې چې کوم دی را روان دی. دې ځای کې نه دا مونږ تاسو ته جلوس اخلو. مخامخ چې کوم دی فرمان خان ولاړ دی او دغه شان ته مونږ چې په دې ګاډو بسې داسې ځو نو لا خو مطلب دا دی چې نور ګاډي هم را روان دي راځي، خو به هر حال فی الحال چې کوم دی دا د ګاډو جلوس دی الله خو هغه را رسېدلی نه دی، خو بهرحال چې کم کسان دي کم خلک دی نو هغوی دې ځایګي ته چې کوم دی نو راغلي دي. دا ورکران ولاړ دي او سیده ودرېږه او دا چې دی نو السلام علیکم څنګه لروا ښه برابرې ټیکې او السلام علیکم څه شو لکه غلطي بچا روان دي ها ها په هر حال دا تاسو ته وعلیکم السلام هغه د ګاډو جلوس او ګاډي خو نور هم را روان دي، خو فی الحال چې کوم دی نو دا د هغه ځایګي نه شروع دي. ها وایه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خصوصي میلمه را روان دی حسین شاه خانو او موږ هغه ته استقبال ته راوتي، ټول مشران ټول سپینګیري ټول د پارټۍ مشران ترجمانان هلکان کالجیان د خیره او دا میلمه به انشاءالله خپل کور ته ښه په ډول کېږي او د هغه به ښه استقبال کوو، ښه به ورته سیرې ورته انشاءالله. الحمدلله موږ ښکلی د ملکن ډیویژن موږ د خدای عزت راکړو او د دې عزت باندې موږ ډېر خوشحاله یو د خیره او شکریه ټول زموږ د خدای دعا سره. دا چې کوم دی نو وعلیکم السلام دا هغه سره پورې دا ګاډي تاسو وینئ چې دا ولاړ دي دا چې کوم دی نو په 2 بجې باندې د جمعې ورځ نن دا خلک چې کوم دی نو دا راغلی دی او حسین شاه خان د جنرال سیکرټري خیبر پښتونخوا عوامي نیشنل پارټۍ جوړېدو نه پس اولمپي ځل باندې چې کوم دی نو هغه را روان دی او د پارټۍ ورکران چې کوم دی نو دا ورته راغلي دي استقبال دپاره او بیا به چې کوم دی نو د دې ځایګي نه په جلوس کې کور ته رسئ او بیا یې بیا وایه بس د حسین شاه خان استقبال راوتی دو خیر سره الله پاک ولا عزت ورکو او ان شاء الله قوم به دې په خیر سره اعتماد کوي او په صبح کې ان شاء الله جنرال سیکرټری شو خیر سره او په اول ځل به ان شاء الله په دې او دغه په اول ځل به دې تر نوځي خیر سره. دا سمیع الله خان زمونږ چې کوم دی ایکس د شهباد خیرآباد ویلیج کونسل چیرمین وکنه لکه ها چیرمین ولاړ دی حسین شاه خان مخې ته راغلی دی څوکۍ ته راروان دی والله ولې ډېر عزت ورکړی او ډېره اوږده وله الله تعالی پاک شکر دی. دا تاسو واورئ سمیع الله خان مخکې چې کوم دی دا نور کسان او مسان چې دی نو دا راغلي دي ولاړ دي. جی خان جی تاسو مو پکې دغه دی ټیک ده دا دی لطیف خان چې کوم دی نو دی د مستقبل هلکه وایه. حسین شاه خان را روان دی د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري روان دی. انشاءالله دا ټول ملګري ښه په ګڼ ډېر سره راوتي دي، ښه په جوش و خروش سره دي. انشاءالله نور ملګري هم را روان دي، سوات والا ملګري هم را روان دي، ما سره رابطه وکړه. انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ دپاره د حسین شاه خان شخصیت انشاءالله پارټۍ به په پرمختګ باندې بوځي مخکې درځي. انشاءالله پارټۍ له به ګټه راوړي انشاءالله. د پارټۍ د مفاد کې او د پارټۍ مشري چې کومه ده نو دا به صرف انشاءالله د امیر افتخار حسین غازي په مشرۍ کې او د حسین شاه خان په جنرال سیکرټریتوب کې به انشاءالله پارټۍ په مخ کې ځي انشاءالله. اعجاز خان چې کوم دی نو د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع ملکن صدر ولاړ دی. جی اعجاز خان بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول وړاندې په اسرار به ستاسو شکریہ ادا کوم. نن دا تر غړې نه چې څنګه تاسو ته پته څنګه حسین شاه خان جنرال سیکرټري راغی او بیا سه وسره صدر راغی. یقینا څنګه د ټول په دې باندې ډېره خوشحالي ده. دا یو وجه ده چې
میا صاحب هم زنګ ډېر پخوانی د سټوډنټ لایف نه ور تر اوسه پورې هغه زنګ ډېر یو ښه خدمتګار سړی دی او حسین شاه خان جون دغسې هر موقع کې او هر ټایم کې د خپلو ملګرو سره په هره سخته او غم کې ولاړ وي یقینا چې دا زنګ یوازې تحصیل نه د صوبې نه بلکې زنګ د ملکن ډیویژن او د ډسټرکټ او د بیا د ادینزو دا د زنګ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زنګ خانجي جنرال سیکرټري راغی یقینا چې وضوح ته د خپل طرفه د خپل ملګرو د طرفه مبارکي ورته ووایم او انشاءالله څنګ په څنګ باندې به ورسره ولاړ یو د پارټي به په وړاندې باندې ډېره اجاز خان تاسو واورېدو دغه مخکې یو ځلې بیا چې کوم دی نو زه تاسو ته دې طرف ته چې کوم دی نو کوم د ګاډو دا قطار ولاړ دی دا درته زه ښایم او حسین شاه خان له راغلی نه دی خو دا کوزدیر ادینزي او ورسره چې کوم دی نو دا برې نه چې نور څومره له پاټۍ کارکونان دي نو هغوی استقبال دپاره چې کوم دی نو راغونډېږي ابه راځي تر دې وخته پورې چې کوم دی نو دغه مال اجازه راکړئ د الله په امان دا ګاډي او خلک چې کوم دی نو دا څومره چې وخت تېرېږي نو ګڼېږي دا د هغه سر نه شروع شوي دي او دې سر ته چې کوم دی تاسو ګورئ څو قطاره چې کوم دی دا وشو خلک چې کوم دی نو دا نور هم را روان دی او ورو ورو ګڼېږي